أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. سورة المؤمنون 77 نمبر آیات. لدې 77 نمبر آیات نه اخوره سورۃ د اخره پوری مسلمانانو لپاره تسلی مضمونونه دي او د کافرانو او د مشرکانو د اسلام دشمن خلکو لپاره زواجر او تخفیفات ذکر کیږي یری ذکر کیږي او د اخره پورې همدغه یو مضمون چلی د اخر سره پوری الله تعالی نبی رسول الله فرمایي چې پس پر صبر کوه ان وعد الله حق یقینا الله تعالی وعده رښتونی ده دا الله تعالی وعده دار چې کوم خلک د اسلام مخالفت کوي د اسلام دشمنان دي الله به سزا ورکړي او دغه وعده به رښتونی ده فاما نرينك كما وخيو ته ای پیغمبر بعض الذي بعض حق عذابنا نعيدهم جمنګ دوی سره وعده کړی ده او نتوفينك يوم وفات تعالی فإلينا يرجعون دی موږ ته واپس کیږي د دې خلاصه ده چې کوم کسان د اسلام په سر مکه د مسلمانانو سره ظلمونه کړی دي او کافران دي د ظالمانو کافرانو لپاره د الله تعالی د عذاب وعده د جديده په سزا ورکړي اوس دا خبره ده چې کله ورته ملاويږي نو نبی عليه السلام ته الله تعالی وایي یا خو به خپل سترګ باندې ویني چې د خلکو په عذاب راولم او دی به تویني او سره سترګو د مخې خبره به شي چې د کفر سزا څومره سنگینه ده او د مسلمانانو سره ظلم څومره بدترین شی دی څنګه سنگین سزاګر په الله ورکړي یا خو به دې وکم یا به دې چې ته مخکې وفات شي صد وفات نه بعد به د عذاب پیر شي ته به ونه نه په دنیا کې به ته ونه نه او یا به صد وفات نه بعد دنیا کې به هم رانه شي پاتې بشي لیکن په هر صورت باندې فإلینا یرجعون دې موږ ته واپس کېدو والا دې موږ سزا خامہ خبر کو پرې دوی نه نو که دنیا کې سزا ته ملایويږي اول ستاسو ژوند کې ستاسو ژوندانه ونه شو ستاسو وفات نه بعد ستاسو وفات کې هم سزا ملاو نشو ول نو بیا هم آخرت کې خامخه ملایويږي لازم ورته ملایويږي بل درته کې تل نشته نو خلاصه دا شو کافرانو ته د اسلام دشمن خلکو ته سزا خامخه ملایويږي په هر صورت به ملایويږي کبر دنیا کې نه نو په آخرت کې به ملایويږي خو لازم به ملایويږي او یا به زر ملایويږي ورسته خو خامخه به ملایويږي دې خلاصه شو دې ځکه کې یو سوال دی چې نبی علیہ السلام ته الله تعالی ورته صبر کوا او د الله وعده رښتونی ده یعنی کافرانو ته عذاب کافرانو باندې عذاب راولم او به ورته وویل چې کې دې چې ستاسو ژوندانه باندې عذاب راولم او کې دې چې ستاسو وفات نه بعد راشي یا په آخرت کې به خامخا راځي د دې آیات د ظاهر نه معلومیږي چې نبی علیہ السلام د انتظار کوي عذاب وکړي راځي انتظار یې وکاو نو الله ته صبر کوا عذاب خو به خامخا راځي پاتې کېدو خو نه نو خلاصې دا شو چې نبی عليه السلام ردی شوقي او دې باندې خوشاله ده چې عذاب راشي د مطلب به نو که دې شي دا مضمون ټیک شي نو بیا خو نبی عليه السلام رحمت للعالمین دې بیا د امت مخلوق د پاره رحمت څنګه ثابت دي شي د دې جواب چې کوم تفسیری مزاری ذکر کړی دی چې ګوره دلته کې اثر کې مسلمانانو ته تسلی ورکول مقصود دي چې کوم کسان مظلومان دي دغه مظلومانو انتقام الله تعالی به خامخا اخلي ظالم نه قصاص اخلي انتقام به اخلي سزا به ورکړي او دا ښکاره خبره ده چې مظلوم ته تسلی ورکړي نو الله تسلی کیږي چې کله ظالم نه بدل واخلي چې ظالم نه بدل نه غوښته شوی نو مظلوم تسلی کوم کیږي اس کلم نه کیږي نو اصل کې در مظلومانو تسلی وا کوم مسلمانانو ته ظلم شي او دغه لپاره تسلی مضمون دي چې دا کافرانو زمونږ د خلاصېدل نه دي خامخا رانیس او چې کله د مسلمانانو لپاره د مظلومانو لپاره تسلی شو نو تسلی د لپاره خو نبی رسول الله شوق لاره تسلی وشي نبی رسول الله خو چې د مسلمانانو اغازره چې کوم دینه کوم اطمینان راشي تسلی وشي نو بیا خو ټیک خبره ده او بده باندې خو ټول انسانان متفق دي چې د مجرم دا سزا ورکول جرایم پیشه خلکو ته سزا ورکول د ریچام بد نشي هر څوک شوق لري هر څوک خو نو هغه وخت به دا عیب وي چې کله د مجرمان نه سزا وته ملاوي دي او نبی عليه السلام یې شوق کولای سزا ته ملاوي شي هغه مجرمان نه وي بیا به یقین زیاته وي بیا رحمت نه وي او چې دوی مجرمان نه دي مستحق دي نو مجرم ته سزا ورکول د هر چا ما د هر چا شوق ولقد ارسلنا یقینا موږ لګلې رسولان ډېر پیغمبران من قبل کستانه وړاندې دا هم تسری ده منهم من قصصنا عليك
بعض ردوینه هغه څوک دي چې موږ بیان کړل تا ته پیغمبره نبی علیہ السلام ته الله تعالی واستانه مکه موږ ډیر پیغمبران لګیلي دي دعوت د پاره د نصیحت لپاره او د ډیرو پیغمبرانو کې ځنې د سې ته د احوال بیان کړی دي ته د واقعیتونو خبري او ډیر پکې د سې چې موږ ته دغه د سره بیان کړی نه دي دا شان دنیا نه تللی او ته خبر نه نو یمن هم بعض ردوینه من حق سود لم نقصص عليك چې موږ بیان نه کړی ته پیغمبره ترغیر نه خبر وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله خو په دې ټولو پیغمبرانو کې یو خبر ټولو کې یو شان تر چره د الله هغه دا چې نو د هیڅ پیغمبر د پاره چراوړي وي بي آیت نه ونخه الا باذن الله بغیر د حکم د الله تعالی نه د دې خلاصه دا شو چې څومره پیغمبران دنیا ته راغلي نبی علیہ السلام ته دغه بیان شوی د هم او کنه شوی نو هم د ټول ذکر معجزې پیش کړي د الله په حکم پیش کړي او د الله اجازه نه ونه خپل مرزي باندې یو پیغمبر هم معجزه پیش کړي نه دا هغه سوال جواب شو چې کافرانو به ویل چې موږ د نبی علیہ السلام پیغمبري اله ومنو چې زمون فرمایشي معجزې پوره شي دغه کوم چې خدای لیدانو چې زمون کوم غواړو هغه وخی اله به موږ ایمان نه وړو نو دې ځکه کې جواب وشو چې دغه فرمایشي معجزې پوره کول دا د یو پیغمبر کار هم نه دی هیڅوک اچا پوره کړی نه دی کوم معجزې چې پیش کیږي د الله تعالی حکم چې پیش نشي دغه پیش او چې کوم نه پیش کیږي نو دغه اجازه الله نه ورکړي دغه حکم الله نه کړي پاتې پیغمبر خپل طبيعت باندې معجزه پیش کول د پیغمبر د وس خبره نه ده معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه در پیغمبر د وس خبره نه ده فاذا جاء هر کله جراش امر الله حکم د الله تعالی حکم نه مراد اسماني عذاب د جکم د کفر په وجه باندې انسان باندې راځي د ظلم په وجه باندې انسان باندې راځي نو کله جراش حکم د الله تعالی یعنی عذاب د الله تعالی قضیه بالحق نو په سره بوجه په حق سره وخسر او توانی بشي هنالک المبطلون دغه کی باطل خلق هغه دي چې د اسلام په مقابله کې خپل ژوند صرف کوي او خواري کوي چې په کوم لارم دي چې د اسلام په مقابله کې باطل خلق د الله تعالی عملی په سره چې کله راشي نو ښکارا به تاسو ته پته ولګي چې باطل خلق څومره بتاوان کوي الله الذي الله ذات جعل لكم الانعام پیدا کړی تاسو د پاره ساروي دلیل عقلی دی او د سره سره د الله تعالی د نعمتونو د احساناتو ذکر او د دې خلاصه هم د الله تعالی وحدانیت ثابتول اگر چې مخکې بنو ډیر دلایل باندې پیښ اوس د دلیل انداز بدل شو وجه دا د انسانانو سوچونه فکرونه مختلف چا شوق دای چې زمکه د اسمانونو احوال معلوم کړي د کائنات احوال معلوم کړي د اسمان څنګه جوړ دي د زمکه څنګه د بده منځ کې سړي ناغې د لپاره جدا دلیل ذکر شو چې کوم شوقي خلک دي کم خلک په دې باندې خواري کوي معلومات کوي د انسان څنګه جوړ شوی د انسان څنګه پیدا کیږي څنګه خوري کې د انسانان او د دې باطن حقایق څنګه دي د انسان څنګه مرکب شوی دی څنګه جوړ شوی دی نو هغه د لپاره د انسانانو متعلق مسائل ذکر چې انسانان الله تعالی د سره پیدا کوي د دې مرحلو نه تیریږي نو کوم کسان د انسانانو باره کې ریسرچ کوي هغه د لپاره جدا دلایل ذکر شو او کوم خلک ساروي سره شوق لري هغه خلک بارابو کې اوسېده په هغه زمانہ کې نو اکثری پیښې همدغه کجوري باغونه او ساروي نو هغه د پاره د سارو ذکر کوي چې کوم ساروي تاسو ساتي کوم فائدې ته خلې دا ټول ساروي د الله پیدا کړل او دغه فائدې د الله تعالی په حکم کې دي الله تعالی د جوړ کړل دغه فائدې تاسو غستې شي هغه د الله حکم نه دغه فائدې تاسو غستې نه د ساروي بر سره وینه نو دغه سارو ولا خلک متوجه کول چې تاسو به کوم ځګنو کې می د الله تعالی د احسانات او نعمتونو په عزت کې هم تاسو پناه نه یي لہذا د الله تعالی دین تابع شي نو الله الذي الله ذات جعل لكم الانعام چې پیدا کړی تاسو د پاره ساروي لترکبوا من حاج تاسو سوارلې کوي په هغه باندې په بازي د هغه باندې زری ساروي د سوارلې د پاره دي ومنها بعض الذين حغسوا ومنها بعض الذين سارون تاكلون تاسو خوري د وخت په ځای باندې استعمالوي ولکم ساسو د پاره پیه بر سارو کې منافع او ډېری فائدې دي هغه ډېری فائدې دار تاسو د دې وجغن استعمالوي وړي استعمالوي اډو کې استعمالوي دغه فائدې تاسو د پاره علاوه نور شولې ولتبلغوا او دې لپاره تاسو ورسېږي علیه بر سارو باندې حاجتن هغه مقصد ته په صدورکم چې تاسو بزرونو کې دي یعنی هغه فائدہ پکې د دې سارو دادا چې کوم ځای کې تاسو مقصد د تاسو تل غواړي نو بر سارو باندې تاسو ورسېږي لکه خان قچر شو خرش واسونه شو په دې باندې تاسو رسېږي هغه ځکه چې کوم ځای کې تاسو مقصد دی که چا سره ملاقات کول غواړي که تجارت د پاره ځکه د هر څه د پاره جزئی دغه ساروي تاسو رسولې شي وعليها بدغه سارو باندې وعلى الفلك کې پکشتو باندې هم تحملون تاسو ورلې کوي
تاسو په کشتو کې هم ګرځئ او په سارو باندې هم خو یوازې څاروي نه کشتۍ هم تاسو استعمالوئ ویوریکم درخای تاسو ته آیات خپل ناخې د قدرتونو الله تعالی تاسو خپل قدرتونه ښیي چې الله تعالی د دې صفاتو مالک بل چا سره رابطه مه جوړوئ د الله تعالی سره رابطه تعلق جوړ کړئ فأي آیات الله تنکرون نو د کم نخو د الله تعالی نه به تاسو منکر شئ د الله تعالی د قدرتونو د صفات او توحید علامات او نخي سلګي خونه تاسو به د کمی نه منکرېږئ کمی نه انکار کوئ دا خو ډېرې زیاتې دي افلم يسيروا اي دخل سفر نه کوي دخل نزي في الارض فزما كيف ينظروا جوغوري كيف كان سرنګ وو عاقبه الذين انجام د حقیقت سانو من قبلهم جدين مخکیو دا تخفیف دنیاوی ذکر کوي چې تاسو د اسلام مخالفت او د اسلام سره دښمنی د سپکه واسانه خبره غنئ تاسو خیال دی چې دې په باندې الله تعالی قهر او غضب نه نازلېږي نو تاسو خو بزما کې سفر کوي تاسو ګرځئ هغه مخکینی امتونو حالت خو تاسو یې نه چې باغې باندې ستر شوی نو د دې اولنی مخاطبین قریش دي قریش به یمن د تجارت بدل شام ته بدل ابلاره کې دغه د عادیانو سمودیانو د لوتیانو د کوم علاقې د بدلره کې راتللې مدین علاقه چې په دې کې د عذاب غاثار په حال موجود دي نو الله تعالی دا خلک مخاطب کوي چې تاسو کم تجارتونو کې ګرځي راګرځي په دې کې سفري کوي نو تاسو خو ګورئ چې دا کم کسانو د دین ته دروغ نسبت کړو او د دین نه بغاوت کړو دا غي انجام انجام کانو هغوی اکثر منهم ډیر زیات د دوینا د هغوی افرادی قوت د موجوده کافرانو نه سیوا مضبوط واشد او ډیر سخت قوت په طاقت کې جسمانی قوت هم زیات افرادی قوت هم زیات واثارا فی الارض او نشانو کې بزمکه کې هغه بزمکه باندې کم آثار او نشانه پر خودل لنغه هم ډیر زیات دي ډیر مضبوط دي دا غوي قلاګانی دا غوي گنبدونه دا غوي کورونه کلی چې کوم آباد کړی دي په الحال هغه موجود دي خلک لیدول زی خلکو ته حیرانېږي آثار هغه نشانه ته ویل کېږي چې سړی جوړ کی او بیا د انسان نه یو آثار موجود دي هغه نخي موجود دي نو د عادیانو د سمودیانو کورونه او د هغوی علاقې اوس هم هغه آثار شته دي هغوی چې کومې ګټې تراشلي کوم کورونه پکې جوړ کړي دي او کوم لوی لوی کمرې په دې دیوالونو کې لګولي په کوم انداز باندې تراشلي دي او دغه شان د هغوی عجیب عجیب آثار په الحال موجود دي نو هغوی آثار د ژوند آثار ډیر زیات دي پس مګه کې په نسبت د موجوده کافرانو باندې قریش دومره آثار نشته په دنیا کې سمجھ دا وي فما اغنى عنهم نو هیڅ پکار را نه لدوینه ما هغه څه ګانو یکسبون چې دوی کول دا دومره هنرونه دومره افرادی قوتونه دومره جسمانی قوتونه دا دوی اس پکار را نه چې کله ایمان قبول نکون دا هیڅ شي پکار را نه عذاب د مخ سره وړي دي ختم کړي دي فلما پس هر کله جاءتهم جلال دوی ته رسلهم پیغمبران خپل بالبينات په واضح دلایل سره فرحوا بما عندهم نو دوی فخر وکړه په هغه سامان چې دوی سره فرحوا هغه خوشاله او فخر ته ویل کېږي چې کوم ناجایز خوشحالي مخکې باز تر شوی نو کله دې پیغمبران رانو آسماني احکام او آسماني وحي ته پیش کړل فرحوا نو دوی فخر وکړه بما په هغه سامان عندهم چې دوی سره من العلم د علم د دې څه کوم علم ورسره او په علم باندې فخر وکړي چې زموږ علم غټ علم دی او دا هغه علم په مقابله کې آسماني علم د کمزور وګڼو د اهمیت ورنک اوس دې څنګه کې الله تعالی وایي چې کړه دې ته دعوت ورکړل شنو د دې د بغاوت هغه پس منظر ذکر کوي چې د سم باغن شوی او چې کله پیغمبرانو دعوت ورکو معجزې ته پیش کړي نو دوی په هغه سبانه غرور او فخر شروع کړي چې کم سوا ورسره یعنی دوی چې کم علم ورسره نو باقي باندې فخر وکړو آسماني علم ونه مانو و دوی سره کم علم ورسره او به کم علم باندې دي خوشاله شو او دغه کم علم و چې دغه د قران او د آسماني کتاب او د شریعت خلاف کې هغه سبب جوړ شو د باندې تفسیر مظهری باس کړي او تفسیر مظهری وایي چې من العلم نه مراد دنیوي علم مراد دی وایي چې د علم د علم و چې په کم په ذریعہ باندې انسان ځان له روزګار کوي ژوند اسباب پیدا کوي ګټه وټه کوي نو دا علم د معاش او هغه علم و چې په کم سره خلک پیسې ګټي مال دولت پر راجمه کوي لکه انجینری او ډاکټري او دغه شان دغه تجارت او څومره علوم چې هغه د دنیا د ګټلو لپاره دي هغه علمونه دي په غټ مقدار باندې کړو په هغه باندې فخر وکړو خوشاله بشو زمونږ هغه دنیوي هنرونه چې موږ سره دي هغه زمونږ لپاره بس زمونږ آسماني علم ته نعوذ بالله ضرورت نشته موږ چې کوم څه کړی د پوره دي وای دغه وجه د اسلام د آسماني دین نه باغیان شو وای د دین اندازه لګي د قیامت پورې هم دغه مسله ده چې کوم خلک دنیاوي علم د دینی علم نه اوچت ګڼي هغه باندې فخر کوي
او دینی علم په نسبت د دنیوي هنر باندې د کمزوري ثابتول غواړي دا بر دې خبري علامه د خراب بیلاری کیږي د گمراه کیږي د سرکشه کیږي بیا د اثار او علامات هم ته پیژندل چې بریز کینو کې دنیوي علم خلک د دینی علم نه اوچت غني په دې باندې ځان پیوړي شي چې کله د خلکو سره ناس ته پاس خبري اترې راشي د غړو خلکو سره د عوامو خلکو سره نو ته به خبري اوري چې د دینی علم د پاره څومره فکر مند دی د دنیوي علم د پاره څومره فکر مند دی چې علاقه د سیاسي کسره چې سیاسي لیډر در دینی مدارس مبارک مطالبه کوي چې نشته د جوړول غواړي کنه سکولونو مبارک مطالبه ډېری کوي دغه شان د دینی اسلامي کتابخانو مبارک فرمایشونه ډېر دي او کنه د دنیوي علم لایبررو فرمایشونه چې کم دي زیات دغه شان د جماعتونو آبادولو الته کې د دینی علم او دینی پیزا جوړولو لپاره خلک فکر مند ډېر دي چې د کتابونو پکار دي عالم پکار دي او قرانونه پکار دي کنه د خلکو د په مقابل کې د سکولونو د سړکونو د نور شي زندر فکر مند دي خپل به اندازه وګورئ چې خلکو بازی هم کې کم صفات دي به دغه شان کې د خلک خپل بچی چې کم ترتبيږي اغه نه اندازه لګي چې راکه پرز کوم په علم کو دا بس خو سبق کوي او سهل به د دې په مقابل کې چې دنیوي علم کو سونه غټ افسر بچ سونه غټ تنخواګانی بخري سونه غټ عزت پي نو بری طریقه باندې تدریجا د خبر دغه شان کې روانه به بده کې خلکو شغوري تور هم کار کړی دي د پریمسن چې کومي داری دغه بده کې غټ کار کړی دي چې اول ماشاءالله کې دي عالم بدنام شي ابده باندې چرچل چې کوم کتاب لیکره د چې کوم د برتانی یو کس دی زمونږ به د علاقو باندې حکومت کړی دی او زبردست ماتې خوړل او ذلیل تللی دی بیا دې په دې موضوع باندې یو تفسیري کتاب لیکلی د جګه هغه د ټیم سره هغه بیانول مشکل دی لیکن دومره ده چې هغه دا ثابته کړې ده چې زمونږ د کفر د پاره رکاوټ د عالم او به د یو خوشي الفاظ لیکلي او کنځري لیکلي ده چې موږ ته غټ مصیبت جوړ کړی موږ خلک مطمئن کړو خپل کفر باندې خوشي دا به د مولانا را چاپیر شو بس موږ ټول قصه به ورانه کړه خراب وکړل نو هغه یو مهم چلول دی د عالم د بدنامولو لپاره چې عالم بدنام شي عالم چې بدنام شي په خپل بغیر سپکاوي په شروع شي بیګه دوی د خواري هم کړی دا چې کفاره په عالمانو کې د بے احساس او کمقل خلک نه پیدا کېدو سړی استعمال کیو د علم بدنام شي نو بیا د خپل کسان د علم حاصل کی د علم د عالمانو شکل دی اختیار کی او بیا د بدنامي کارونه شروع کی چې علم بدنام شي یو کاری دا دویم کاری دا وکړي چې د تنخوا په لیول باندې هم دغه شان قصه ده چې دینی عالم شیخ الحدیث شیخ القرآن لوی هستی لکه شیخ ادریس غونته کې سړی بل غونته کې سړی تنخواه سوی لس 15 سره اخري دا په مشکل باندې ته ملایويږي او دا غي په مقابله کې چې هغه سړی چې بس دغه د انګلیش او د نورو دنیاوي هنرونو سلک غونته کې معمولی دومره په پویګم نه غوسه گزارې خالي کړي سب نقلونو چلول باندې ځان رسولې لغه تنخواه 15000 او 10000 او داسې کو پورته او هدي او پندون او قصې پسې نو خلکو په ذهن کې دا راولاړي چې کسته دینی علم کې نو کسه پاسمانده کې خرابېږي او کو دنیوي علم کې نو شی به یې نه غوړ شی بدن جوړ شي دا مې مسله بیا په تعلیمي دارو کې چې کوم د برتي انداز ته وګوره چې برتي کې چې کله برتي کېږي نو د قرآن چې کوم کس په قرآن پوهېږي په اسلامیات باندې پوهېږي چې هلته به استراحت کو د اسلامیات ویل کېږي په دغه آسماني علم باندې پوهېږي او دا درس کوي لکه دغه تنخواه څومره او د برتي کولو طریقه کار څنګه او چې کوم دا نور درس کوي دغه طریقه کار څنګه او تنخواه په کوم حد کې دنه د عزت فارمولا او داسې په ټول لیول باندې راواخله نو دا ټول خبرې ته جمع کیږي او جوړیږي چې یاره دیني علم حقیقت روان دی دیني علم سپکاوی روان دی او دنیاوي علم چې کوم د خلکو په ذهنونو کې یو عزت او مرتبه موجود دغه سره د خلک هم چې هغه د علم په پیښه کې دنه په خبر د علماو سپکاوی هم کوي لنګي وهي پښتو کې خلک څنګه وایي هغه مسله کې بل طرف روانه ده او غیر بهر نه به چارج ملاويږي سو شعوري لګیاري سو غیر شعوري لګیاري خو بس یو څه روان د قیامت علامات دي نو ورځ په ورځ باندې د دیني علم قدر د خلکو ذهنونو کمیږي او دنیوي هنرونو قدر سیوا کیږي او د علامات د قیامت او د عذابونو د الله تعالی د عذابونو علامات چې عذابونو به د وجه راتلی شي نو د څنګه تفسیر مصدری لیکلي د چې پریحو بما عندهم من العلم هم دغه مراد دی چې د خلکو دنیوي هنرونه زده کړیو باغې باندې خوشاله او دغه په مقابله کې آسماني علم یخکته غاڼو او دې ته نغوږی خو دونه په عمل کړ نو بیا څه وش وحاق بهم نو په وش بدی پورې ما هغه څه یعنی هغه عذاب كانوا به يستهزئون چې دیو په هغه پر ټوکی کوونکی عذابونه پر ټوکی کولی چې تا خو تاسو موږ ماشومان نه یو د عذابونه نه مګراوي مونږ چې دومره مصنوعات جوړ کړي دي دومره تراکم کړل ولې موږ د عذابونو مخه ونه نیسو قدرتي اپتون مخه به ونه نیسو نو بری طریقه باندې په عذابونو پر به مزاق او ټوکی به کوي مسخري به پسې کوي لکه تاریخونو لیکلي دي چې کله
د نوح علیه السلام قوم باندې عذاب راغی دا ورنی عذاب وجه راغی او د اوبو په ذریعه باندې خلک غرق شو وایي ډېره زمانه به خلکو ډېر سخت احتیاط کوو آسماني علم باره کې به خلکو ډېر ګزاره کوله چې څه عذاب را باندې رانه شي وایي چې یوه زمانه تېره شوه شیطان راغی خلکو ته نصیحتونه شروع او د په څه شکل کې راغی د انجینیر په شکل کې راغی د هنرمند په شکل کې خلکو ته یې وویل چې ګوره د نوح علیه السلام د قوم د غرق کېدلو وجه دا نه وه چې دا خلک بېایمانه شوي او د ګمراهو داسې نه وه بلکې دې خلکو انجینیرنګ زده نه مهارت یې نه و نو دوی داسې کار کړی د آبادۍ په چورو کې جوړې کړي اوبه راغلې ډوبې کړه غلطي دا کړې وه اوس داسې کار وکړئ زما واورئ دا کورونه د غرونو سرونو ته وخېژوئ بار یې جوړ کړئ او که دا بیا ډوب شو زه ذمهوار او چې څه ګناهونه یې کوئ باغیان شي هېڅ خبره مه منئ د آسماني علم هېڅ خبرې پروا مه کوئ خلک ډاډه شو په طریقه باندې ویل لکه موږ ترقي وکړله مخکې لاړلو اوس ګورې پسمانده دور نه دی ماډرن دور دی کورونه یې غرونو سرونو ته وخېژول او سخت بغاوت یې راواغست د عادیانو سمودیانو په شکل کې او په هغې باندې هوا راله د خلک به یې اوچتاوه د مخامخ غر څه به یې ویشته او ریزده ریزه یې ختم شو یوه زمانه داسې تېره شوه چې خلک به سخت احتیاط به یې کوي یېرېدل به عذاب ورته ور یاد شیطان بیا راغی بل شکل کې بیا راغی بیا انجینرۍ په شکل کې دی او خلکو ته یې بیا وویل چې سادهګانو هوا به خامخا وړل چې کورونه وړي او د غرونو بسترونه کې جوړ کړي هوا ته مخامخ شي تاسو د ځمکه وتراشئ دننه پکې ورننوځئ کورونه پکې جوړ کړئ دا هوا دې بیا راشي دا اوبه دې بیا راشي څنګه راځي خلک بیا باغیان شو چې بیا باغیان شو نو هغې نه وروسته په دې معنی جبرائیل السلام یو تیزه هیبتې چغه ووهله او به د کورونو کې دننه راپرېوته ډاډونه یې وچاودل په دې کورونو کې دننه مردار شو وایي دا شیطان طریقه کار دی چې په دې طریقه باندې خلک بېلارې کوي خطا کوي نو هره زمانه کې داسې کېږي چې کله خلک بېلارې کېږي نو هغې په دې باندې ډاډه کېږي شیطان په دې باندې غولایي ډاډه کوي چې اوس موږ دومره ماډرن ترقي کړې ده چې د دې عذابونو مخه نیوی شو قدرتي آفتونو مقابله کولی شو نو بیا هغې نه بعد خراب شي